په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه مهنګه او ګران او اکسپنسیو شی څه شی دی؟ تاسو ته پته شته؟ څوک وایي ګاډی دی دومره ګران دی، ګاډی هم ګران نه دی. څوک وایي موبایل دی دومره پیسو دی، کروڑاو دی، د لکونو دی، د ارباو دی، موبایل هم ګران نه دی. د ټولو نه په مخ د ځمکه باندې په کائنات کې د ټولو نه ګران شی دا احساس دی. چې کله په انسان کې احساس وي نو دې ته انسان ویلی کېږي، او چې کله په انسان کې احساس نه نو انسان د هغه انسانیت په احساس باندې لرې شي نو دې ته بیا ځناور ویلی کېږي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي بل هم اضل، دا ځناورو نه هم بیا بدتر دی. نو احساس دا انتهایی یو مضبوط شی دی په انسان کې، خو چې کله په انسان کې دا موجود دی انسان یې په خپله باندې د ځان نه ختم نه کړي نو دا په انسان کې فطرتاً موجود دی. لیکن کله چې انسان بېغیرتوب طرف ته روان شي، بېغیرته شي، نو دې نه هغه احساس ختم شي، نو بیا انسان ګناه کوي. بیا انسان چې څه کوي دا پروا یې نه وي، که بیا یو په غریب باندې ظلم کوي، که بیا د مختصر یو کار دپاره د دوو د پورو پاره دا په یو غریب باندې دغه رنګې په یو معذور باندې په یو مجذوب باندې ظلم کوي نو بیا ورته ځان ښه ښکاري چې دا زه یو ښه کار کوم، د خلکو مخې ته ځان دې شو کوي چې زه بهادر یم. حالانکې داسې کس نه الله رب العزت احساس لري کړی. دې کس ته ویلی کېږي انتهایي بېغیرته کس، دې نه احساس لرې شوی. نو احساس دا انتهایي ګران شی دی په مخ د ځمکه باندې. په تمام کائنات کې د احساس په شان د ګران شی نشته، خو چې کله په انسان کې موجود وي. ګوره چې کله احساس موجود وي، مونځ پر وخت باندې، تلاوت په وخت باندې، د زندګۍ چې کم ټایم ټیبل دی بلکل هر شی په وخت باندې. خو چې کله د انسان احساس لري کې مونځ هم پرېږدي، تلاوت هم نه کوي، مور او پلار ته کنځل هم کوي، وروڼو ته هم بد ګډې وډې وایي، دغه رنګې معاشره کې مشرانو ته کشرانو ته ډېر په سپک انداز باندې ګوري. دا ولې؟ د احساس لري شي. او چې کله احساس موجودي نو بیا هر یو کس له دغه وخت موافق د مقتضی الحال موافق عزت ورکوي. دا خبره اصل کې تاسو دې پسې کوم چې احساس دا انتهایی یو عظیم شی دی چې کله په انسان کې موجود وي، او دا انسان په خپله په ځان کې پیدا کولی شي، آسان پیدا کېږي. چې کله سړی مونځ کوي، کله سړی د قرآن تلاوت کوي، د مشرانو سره کښېني، کتابونه اسلامي ګوري، ځان ته مسلمان وایي که اسلامي کتابونه ګوري، نو دې کې په خپله باندې احساس پیدا کېږي. او چې کله د هر څه نه آوټ شي نو بیا احساس ختم شي. نو داسې انسان په باره کې الله رب العزت فرمایي بل هم اضل.